بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو په تیر ورکوټي اختر کې په یو کور کې یو زنانا او د هغې دوه لوریانې ډېرې په بې دردۍ سره وژلې شوې وې. دوه ماشومان چې کوم دي هغه په دې وقوعه کې زخمیان وو. دا ملزمان چې کوم وو دا تښتېدلي وو. د ننني رپورټ کې به زه تاسو له دا تفصیل درکوم چې دا قتلونه څنګه شوي وو، د قتلونو دا سلسله د کم ځای نه شروع شوې وه، دې ملزمانو واردات څنګه کړی و، پولیس بیا دې گرفتار کړي څنګه دي او دوی بیا په خپل تفتیش کې د دې وقوعې او د سابقه دشمنۍ ټول تفصیل څه بیان کړی دی. راځئ موږ سره. نوید ګل خان په 22 مارچ باندې چې دلته په قاسم کې کوم واقع شوی و، په یو کور باندې مسلح کسان ورغلی وو، ای ډزې کړې وې. په دې ډزو کې د محبوب علي ښځه مړه وه او دوی لوریانې وه کومې چې میلمنې راغلې وې. په دې کې دوه ماشومان هم زخمیان شوي وو. دې کې بیا تاسو ته رپورټ چاو کو او په څونه کسانو دعوا وشوه جي؟ دې کې چې موږ ته څنګه چې اطلاع ملو شو، دې کې موږ ته رپورټ نیلم بي بي وکړو چې دغه شان چل دی، زموږ په کور باندې کسان راختلي دي او درې زانه پکې بې دردۍ سره قتل شوي دي او دوه ماشومان. موږ اس پي صاحب او د هغې په 5 کسانو باندې دعویداري وشوه. اس پي صاحب او ډي اس پي صاحب په نګرانۍ کې موږ د هغې په چونکې دا ملزمان چې تعلق چې کوم دی هغه جبر تاڼې سره د هغې تعلق دی، نو موږ ځان سره د مختلف تاڼو د هغه واشه پولیس نفي او موږ په موقع باندې ورولو، په هغې په کوم چاپلوسي وکړه چونکې هغې په هغې په ځای باندې موجود نو رفو شو. بیا موږ چې کوم سورس دی زموږ پولیس فورس او کوم پریویټ سورس دی هغې سره په رابطه کې شو، نو هغې بیا وویل چې یاره دې کې یو ملزم چې کوم دی خپه ماته شوې ده او هغه چې کوم دی په سیدو شریف اسپتال کې اډمیټ دی. چونکې هغې دونه په طریقې باندې هلته دغه کړی چې خپل په غلط نوم یې انټري کړی اډمیټ کړی هغه چې کوم عارف ملزم دی. نو بیا مونږ په هغه ټکنیکل طریقې سره مونږ هلته ورسېدو او بس هغه ځای نه هغه عارف ملزم چې کوم دی ارست کړو او دلته مو راوستو. او بیا د نور ملزمان بیا هم دغه په نشاندهۍ باندې گرفتار شو. نور ملزمان مونږ بیا چې کوم د هغې بیا مونږ په هغې په کونو چاپې ماپې ولو ډېر انتهایي مونږ تنګ کړل په هغې باندې، نو بس هغه بیا هغې بیا بس تنګ شو او هغې بیا د دوه پکې چې کوم زنانه دي هغه هم پکې ارست شوې او یو پکې بل یو ملزم دی شاهد ریاض هغه هم پکې ارست شو، یو پکې اوس پاتې دی. دې کې په 5 کسانو دعوا شوی او دوه پکې زنانه وي. دا کوم ملزم چې پاتې دی هغه څنګه پاتې دی د گرفتارۍ نه جي؟ هغې دپاره پولیس څه کوشش کړی دغه د گرفتارۍ؟ جی هغې دپاره موږ مختلف انګل کې لګیا یو انشاءالله او ډېر زر ده چې انشاءالله کامیابي به موږ ته میلو شي. څنګه چې دا 4 کسان ارست شو نو انشاءالله دغه شان به دغه یو هم ارست انشاءالله. نوید ګل خان دا خو ډېره زیاته دردناکه پیښه وه، ما اورېدلي و چې د دې آی جي صاحب هم نوټس اخیستی و. ستاسو د دې کیس کې مطلب څومره وخت ولګېدو؟ دې کې چې زمونږ یو هفته ولګېده او په یو هفته کې دننه د موږ دا 4 کسان ارست کړل. دې کې آی جي صاحب نوټس وایي، بیا پکې ډي آی صاحب راسم خبر وشوې او ډي پي او صاحب هم پکې خبر وشو. ډېر زیات انتهایي افسوسناکه وایي بل چې د علاقې کوم موزین دي هغې هم ډېر زیات افسوس اظهار کړی چې لکه دا ډېر ظلم شوی دی انتهایي. نوید ګل خان مونږ وګورو زمونږ د پښتنو معاشره ده اکثر په دشمنیانو کې ماشومانو ته او زنانو ته به خلکو څه نه وي. دې ملزمانو تفتیش کې خو به دې دا تپوس تاسو کړي که نه زنانې ولې وژلې؟ بس جی خو دې خپل ذاتي دشمنۍ مسلې دي که نه، خو لکه پښتو په اسلام کې په ماشوم باندې ډز په زنه باندې نشته، خدای ډېر انتهایي د ظلم انتها کړې ده. دا ملزمان چې کله تاسو گرفتار کړل دي څه وایي چې موږ دا دونه ورځې چېرته تېرې کړې وې، چېرته دي روپوش شوي؟ نو دې خو چې موږ یو رشته دار هم نه دی پرېښی، په هر په مردان سیټ ایریا کې دي رشته دار دي، که دلته په کاټلنګ ایریا کې په ټولو باندې موږ چاپې والي دي. نو بیا موږ د دې هغه رشته داران ټول هغه نادر نه دغه راواغېشتو، نو بس هغه پکې سوات ایریا پکې راله، نو بیا موږ هلته په ریډ میډ وکړو، دا یو زموږ دلته اسپتال نه هغه کړو. دې نه چې کوم واردات کې کومه اسلحه استعمال شوې وه هغه څه څه وه او دې نه څه ریکوري شوي دي؟ لا ریکوري خو سر نه شوي انشاءالله، تفتیش دا اسپتال ته دغه شوی دی او بیا به انویسټیګیشن به در وباسي د تفتیش په سلسله کې. ای وجه څه یاده که ملزمانو د دې زنانو د قتل او د ماشومانو د زخمیانو کولو؟ د دې جی سابقه دشمني وه، دې نه مخکې دې چې کوم د کوم چې لګېدلي که نه د دې والد صاحب محبوب چې کوم دی د هغې خپله زوی ویشتو او ګورې ویشتو، د هغې نه 3 ماشومان پاتې دي، د دې په تیش کې راغلي دي نو هغې دا حرکت کړی دی. چې کوم ملزمان تاسو گرفتار کړي دي که نه دې کې د محبوب چې کومه زنانه ویشتې وه د هغې وروڼه هم په دې ملزمانو کې شامل دي؟ او جی بالکل د هغې وروڼه هم پکې شامل دي دوه. دې پولیس ته خپله جرم منلی دی که عدالت کې منلی دی؟ دې لا جرم نه دی منلی جی. جی
انویسټیګیشن سٹارټ دی جی. عثمانه د کمې زنانه چې وژلې شوي دي که نه دې سره ستا څه رشته وه؟ دا یوه زما مور وه او دوه مې خویندې وې. دا یو مې خورزه وه یو مې خوره یو دا زخمیان دي او په دې کې ماله خو ډېر دغه نه راځي خو زه د انصاف غواړم د عدالت او د پولیسو خو کومه کاروي هغوی خو وکړه ډېره ښکلې او ما د هغې شپه باندې سیچو صاحب سره ما چې کله کور ته ټلیفون وکړو زما په کور کې لکه پولیس ولاړو لکه دا سرجي ما سره ولاړ دی نوم یې خو نویدګل صاحب چې کوم دی د سره ما په ټلیفون دغه وکړو. ته بهر ملک کې وې چې کله دا واقع شوې وه؟ جی مونږ په بهر ملک کې مونږ 3 وروڼه یو وفات شوی دی او کشر او زه په بهر مونږ. تاسو ته هلته څنګه اطلاع میلاو شوه چې څه چل شوی دی؟ کله ما ته ورور په 2 بجې د هغه ځای ټلیفون وکړو د سعودي و چې داسې واقع شوې ده بس زمانه د سن نه اسمان لاړو د خپو نه مې ځمکه لاړه او په تش کور راغلو چې په تش کور باندې څوک ورځیم نه وایي چې پای کې نارینه نه او سیچو صاحب چې کومه خبره وکړه کوم د منډې تړلې د مونږ سره وکړې والله چې مونږ نه دي تاڼې ته راغلي یو دغه ستاسو دپاره راغلو مونږ په الله پرېښودي او په سیچو صاحب مو پرېښودي. دې کې یو ستا مور مړه وه دا چې کومې خوریانې دې مړې وې دواړه که نه دا واده شوې وې تاسو کره مېلمنې راغلې وې؟ بالکل دا جي واده شوې وې په دې کې د ماشومې د یو ماشومه خورزه چې د دوی مور طلاق هغسې شو پیر محمد نوم یې دی او پیاز چې کم دی هغه جمدی دی بلې خور خاوند ژوندی جی بل خور مې جمدی دی هغه. دا د اختر پیله ورځ وه دې مېلمنې راغلې وې؟ دوی د اختر له راغلې وې لکه د اختر یا پیله ورځ وه یا 2 ورځې مخکې دوی راغلې وې مور له او په دغه ټایم کې لکه په اختر کې بال بج لکه د مور سره په کمره کې کینی پاسي او په هغوی د خو ځان نه خبر نه یا الله علم دی یا وخت په دغه ټایم کې مونږ نه ور کولاو یا بند خو نور ګیټونه بند وو تالې لګېدلې وې خو د کمرې دا کیدای شي دوی ور وخلی د خو زموږ د یوه خور د امیر چې کومه وه دا په ځمکه پرته وه. ته کوم ملک کې وې او بیا څو ورځې پس راورسېدې دلته؟ زه په سعودي کې وم او په سعودي کې زه د لاس خو مزدوري کوم او زه په 4مه ورځ باندې دلته رالم او دا کشر ورور چې مې و دی په 3مه راغلی. اوس تاسو په فیملي کې څوک پاتې دي؟ په فیملي کې یو مې خور پاتې ده غونډو کشره ده لکه زمانه کشره ده او د دې ورور نه مشره ده او یو مې ورور دی یو خور او 2 وروڼه. ستا پلار چې کوم دی هغه خپل زوی او خپل انګور هم وجلي؟ بالکل دا صحیح خبره ده. د هغې څونه وخت شو دي؟ الله مې دې معاف کړي د هغې به دغه 14 میاشتې 15 میاشتې به شوي داسې بس په هغې واقعه کې لکه دوی لم په کار وو لکه زه به ووایم چې ملک د پښتو دی پښتو هم زم لکه پښتون یم دا نه دوی به وجلو زما یو خور به یې وجلې وه لکه زما دا مور او دا یو بله خور به یې دا بلاله نه وجله دوی هم ځان ته پښتانه وي دوی ځان ته د زړي مولیان وي دوی له بیا دا نه و پکاره. کله چې ستا پلار خپل زوی او خپل انګور ووژل ستا پلار اوس چېرته دی؟ جی زما پلار پاک ورځ باندې د مازدیګر یا ماښام ټایم و لکه پولیسو په خپل حراست کې اغوستی و. اوس چېرته دی؟ جیل کې دی؟ اوس جیل کې دی جی. ته چې کله دا وقوع شوه د بار نه رالې اوس پلار له چېرته جیل ته ملاقات له ورغلی؟ جی بالکل تلې ما پلار دی. نو هغه څه وایي هغه سره چې دا قصه دې ورته وکړه؟ سرجي هغه خو د ما نه مخکې خبر شوی و او بس زه خو د کور مشر یم هغه له تسلي ما ورکړه هغه ما له راکړه او ما هغه له تسلي ورکړه. هغه خپل زوی ولې وجلی و؟ سرجي به دغه ټایم کې زه نه وم دروغ به څه ووایم د پلار او د زوی په څه معامله راغلی او په څه خفګان یې راغلی او په هغې باندې د هغوی خفګان راغلی او تقریبا زما د هرو 14 میاشتې 15 میاشتې د دوی په دې کور کې و لږ د کلي کې هم تپوس کوی شي نه داسې مخکې دښمني وه نه هېڅ هم نه و بس دغه واقع کې دا دښمني راغله. دې کې تا ووایې چې 2 ماشومان په دې کې زخمیان وو که نه هغې اوس څنګه دي؟ هغه ښه دی الحمدلله هسپتال کې دي کور کې دي؟ جی دا خورۍ خو مې دلته را سره په کور کې ده او خورزه چې ده نه هغه پلار بوتلې ده او پلار یې لمبرې بندې کړي دي پلار یې لمبرې بندې کړي موږ ورته ټرای کوو او زما د غاړې لمبر نه ولې یا ماشومه 8-9 کاله زموږ سره وه لکه د دې مونځ معنی کې د دوی دغه شی و لکه د دې پلار د دې نه و لیدلې اوس الله علم دی چې د خورزي د زړه نه مې یو الله به خبري او بس موږ ته خو پته نشته. پولیس چې تاسو له کوم کار کړی دی هغې نه مطمئن یې؟ بالکل زه مطمئن یم نویدګل صاحب هغه شپه ما سره واده کړی وه د پښتو او هغه پښتو د سر ته ورسوله او انشاءالله تعالی دا عاصم چې کوم دی دا به زر ته زر انشاءالله د دوی په لاس راشي. کله چې ته وې زه په موقع باندې نه وم بهر ملک وم که نه کله چې ته رالې ستا یو خورې دی چې هغه دا ټول خلک هم لیدلي دي چې راغلي دي ډزې څنګه شوي دي دا ټوله قصه تا ته څنګه کړې ده هغه؟ سرجي چې کله زه ما د خورۍ نه تپوس وکړو د اسکیل نه نو اسکیل ما ته ووایي چې ماموزه په دغه ټایم کې اوده وم چې کله ډزې شوې
بس الله علم چې ډز هغه ماشوم و د خوب انسان ناپاسېدو په کم انداز و هغه وی 3 کسان راغلي وو وی نه یې ویشته مور یې ویشته او ترور مامي لاله وی ترور یې لاله ویشته او دغه بیان ما ته کړو او د نور ماشوم ول ډېرې خبرې را سره ډېرې نه دي کړي او ولې چې هغه په دې وخت کې د ترور سره دی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ټول تفصیل واورېدو واقعي چې دا یو ډېره زیاته دردناکه پیښه په دې وه چې دې کې 3 زنانه وژلې شوې وې او 2 ماشومان پکې زخمیانو د پولیس دپاره هم دا یو ډېر چیلنجینګ کیس و مونږ که وګورو زمونږ د پښتنو معاشره ده جنگ جګړې زه وایم چې داسې هر دویم یا دریم کور کې به روزانه کیږي خو د جنگ جګړو حل چې کم دی هغه زمونږ په پښتو په معاشره کې جرګه باندې ډېر په ښه طریقې سره حل کیدی شي نو که په کومو کورونو کې مسلې راځي پکار ده چې مونږ په افهام و تفهیم او د جرګې په ذریعه او د مشرانو په ذریعه حل کو که کله په هغې کې یو قدم څنګه چې د دې د پلار نه اوچت شوی او داسې یو قدم اوچت شي نو پکار نه ده چې بس بیا د مړو یو سلسله شروع شي کله هم څومره مړیم چې وشي څومره هم چې جګړې وشي بیا هم پکې جرګې کینی او راضینامې پکې کیږي نو پکار دا وي چې اول خو دغه قدم نه اوچتول پکار که بیا پهلنی قدم غلط اوچت شي نو پکار نه ده چې د هغې نه پس بیا دا سلسله شروع شي پکار دا ده چې په دې کې مشران خپل کردار ادا کړي او راضینامې وکړي پولیس خو خپل کار کړی دی ملزمان یې نیولي دي اوس د پولیس دې نه پس امتحان چې به وي هغه به دا وي چې دوی اوس داسې چالان جمع کړي چې ملزمانو ته د عدالت نه سزا وشي ډېره مننه